خبريال ګرانو کتونکو السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ وخت باندې په خبريال یوټیوب چینل باندې تاسو ته مختلف پروګرامونه هم وړاندې کوو. نن زموږ پروګرام چې کوم دی نو هغه د اټک کلا ته تک دی او بیا اټک ریلوے سټیشن پورې تک دی. دا وخت موږ د پیښور په ریلوے سټیشن کې موجود یو. ټرین سفر زما سفر چې کوم دی دا په زما په ډول باندې او دغه تجربه نن موږ ګورو چې د دې تجربه څنګه دا په ډول باندې ټرین کې کېناستل او بیا د هغې خوند اخیستل دا یو دل شان مزه لري. تاسو کتونکو ګورئ اوس په ټرین چې کوم دی هغه روانېږي او دغه ملګري زموږ هم ناست دي. د دوی سره هم وخت باندې خبرې کوو چونکې د ټرین زموږ دغه ټریپ چې کوم دی نو دا د اټک ته تر اټکه پورې به ګپ شپ هم لګو. اواز به تاسو اورئ. اوس په ټرین روانېږي او دا د ټرین د روانېدو لومړی انداز تاسو وګورئ. دا ټرین چې کوم دی باقاعده توګه باندې روان شو ګرانو کتونکو او لومړی تجربه ده زما څنګه دا خو د اټک کې چې کله کوشو نو بیا موږ ته پته لګي چې یاره د ټرین سفر آرامدی دی ارامدی نه دی او ښه دی ښه نه دی که نه. غني صاحب لومړی تجربه مو ده مخکې مو سفر کړی دی ټرین سفر درته څنګه لګي؟ دیگه مونږه د پیښور نه تلو کراچۍ پورې هم یو ټور زمونږ زمونږ څخه هغه هم صحافیان یو څو ملګري چا سره تلو یو پروګرام کې نو ډېر ښه خوند کوي. خو دا دې مخکې به خلکو د دې کې سفر ډېر کولو غریبي به او یو آسان سفر به ارزان به و که نه. اوس چې دي رنګ رنګ ګاډي رالو سهولتونه رالو نو خلک هغې ته دغه کوي. دا وایي چې بس ګنټه کې ورسم ګنټه کې کراچۍ ته ورسم او په لاهور ته ورځئ کوشش هم دا کوي. نو سفر ډېر د ریل ډېر ښه سفر دی. دا مخکې نه اټک ته خو ریل کې تللی نه یم لا کراچۍ پورې تللی یم دلته او مونږ د بل همسایه ملک هغې کې ریل کې سفر کړی دی. هغه ډېر ښایسته سفر و. دا هغه ریل دی کوم چې مونږ له انګریزانو پرېښی دی هغه مونږ ښه کړی نه دی بلکې خراب کړی دی. مخکې ریل به ډېر ښه سفر به دغه به خو مې دا ډبې به وایي وایي ډبې که وګورئ ته هغه بار نه ورته ګورئ چې دا سړي نه کېږي چې وروخېږم چې دا به در نه شي چې دننه راوخي ټول ګوره سیټونه هم هغه شان نه دي نور هم ښه نه ښکاري. خو ریل مخکې به ډېر ښه و لکه انګریزانو کم موږ ته پرېښی دی پټلۍ هغه ځای پورې نه تلي هغه کم شوي دي لکه لارې کې په هر ځای کې به ریل به دغه سفاري ټرین به مخکې چلېدل به ډېر ښایسته خوند به دا ډېر کلونه وشو سفاري ټرین بند دی. لکه هغه سیاحت دا صوبه یا دا ښار د سیاحت یو مرکز به و. انګریزان او مختلف ملکونو خلک به دلته راتلل او د هغې به خوښ سفاري ټرین به چې باب خیبر او دې پورې ورته رسېدل به هغه هم بند شو. بس سب هغه سیاحت هر ختم دي لکه او دې ته د زیاتو خلکو توجه اوس نشته ریل ته چې دې کې سفر کوي له غریب خلک کوي. زمونږ اټک ته د سفر چې کوم منزل زمونږ اټک دی هغې ته بالکل مونږ روان شو او دا تاسو ګورئ په لار باندې دغه دوکانونه تاسو ته په نظر راځي. دا پیښور ښار دی. پیښور ښار چې کوم دی دا هغې تاسو ته په نظر راځي. نو دغه ننداره به هم کوو ورسره به خپلو ملګرو سره خبرې هم کوو چې دا نننی سفر دی ته څنګه لګي. پیښور سټیشن ته چې کوم دی نو هغې ته دغه دی راورسېدو. دا د پیښور سټیشن دی. دغه تاسو وینئ بالکل چې د پیښور سټیشن ته راغلو. دلته هغه تاریخي ونې هم شته. تاسو ګورئ دا هم یو ډېر لوی تاریخ لري. د پیښور سټي ریلوے سټیشن دی ته وایي. دلته هم دی لږ غونته کې قیام به کوي ودرېږي به د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا به مونږ د دې ځای نه روانېږو. چېرته د دې ځای نه به روانېږو مونږ د اټک طرف ته. بلاله ګرانو کتونکو اوس د پیښور ریلوے سټیشن دا چې کوم دی د کوم ریلوے سټیشن اوسېږي د هغې نه مونږ هغې ته خداحافظ ووې او اوس مونږ روان شو د اټک په لور باندې. نوښار به راځي. نوښار نه پس چې کوم دی نو بیا به مختلفې علاقې راځي او د هغه علاقو تاریخ څه لیکي تاریخ به تاسو ته پیژندګري به تاسو سره مونږ کوو. تاسو ګورئ ګرانو کتونکو دا د پیښور او پیښور نه چې کوم دی د پیښور ریلوے سټیشن نه مونږ ډایرکټ په د اټک په لور باندې روان یو او دغه سفر به په خیر وي انشاءالله.
انتظار نه پس چې کوم دی نو هغه مونږ رارسېږو. دا دی د پبو سټیشن او پبو سټیشن کې تاسو وینئ که نه چې دلته کې هم ډېر زیات سورلی هم ورته ویلی شو سورلی هم ورته ویلی شو او ورسره ورته چې کوم دی نو دغه هم ویلی شو پسنجر. دا و د نوخار سټیشن چې تاسو وکتل او د دې نه بلکې دلته څو سکنډه څو منټه دلته ګاډي ولاړه وه او بیا د خپل منزل طرف ته دغه سفر زموږ چې کوم دی هغه روانېږي. دا د نوخار سټیشن دی. نوخار سټیشن دغه ننداره هم تاسو ته کوو او اوس به چې کوم دی بیا به چېرته ځو چې بیا به ځو مخ په وړاندې باندې به ځو. زمونږ هم په ریلوے کې د تګ د سفر چې کوم دی دا یو لومبۍ تجربه ده. نو که بعضې خبرو کې زه خبرې کوم وایي کې څه غلطي راځي نو د هغې به زه تاسو نه بخښنه ځکه غواړم چې په ریلوے کې دا هم زما لومبۍ سفر دی چې زه ځم او دا و د ما خو د پبو سټیشن دی خو نه دا د نوخار سټیشن دی. نوخار ریلوے سټیشن دلته کار هم شروع دی او دغه صورتحال دی د نوخار سټیشن. او اوس موږ روان شو د اټک په لور باندې. دا دی د اټک لور پوسټه تاسو وینئ که نه سټیشن کې عموما ریلوے ګاډی چې کوم دی د ریل ګاډی دا ډېر زیات سلو دي او د هغې نه پس چې کوم دی نو لږ ورته کې ځان بچ کوو لکه چې دغه دغه وګورئ دغه پاټک باقاعده بند دی. دغه ننداره تاسو وینئ د نوخار د سټیشن نه وتل او بیا د خپل منزل په لور روانېدل. ښکلی سفر او یونیک سفر هم ورته ویلی شي ځکه چې دغه د سټیشن ننداره او دا دی چې زموږ غني صاحب چې د جهانګیري سټیشن نه موږ روان شو. دې نه پس په کوم سټیشن راځي او هغه موږ سره فواد علي شاه صاحب ناظر فواد علي شاه صاحب دې نه پس په کوم سټیشن راځي؟ دې نه پس به ان شاء الله خیر آباد راځي. خیرآباد ریلوے او خیر آباد نه پس بیا اټک راځي. اوس موږ څومره فاصله تقریبا تاسو څو منټه د پبو د نوخار د سټیشن نه دیږي پورې؟ اوس موږ 20 کیلومتر چې کومه فاصله ده هغه طی کړه د نوخار نه چې کومه جهانګیري پورې. اوس د جهانګیري نه پس چې کوم ځای دا روانګي زموږ وشوه د خیر آباد سټیشن. خیر آباد نه پس چې کوم دی نو اخري سټیشن بیا راځي د اټک زمونږ بلکې بیا خو به ځي بیا خو به دغه د ریل دا سفر به رواني خو زمونږ سفر تر دغه ځای پورې وي. تاسو ګورئ دا ننداره دا جهانګیري دی او دا د جهانګیري دغه غونډۍ هم تاسو ته په نظر راځي. جی ګرانو کتونکو د الله تعالی په فضل او کرم سره ډیر په خیر خیریت سره او ډیر زړه پورې سفر نه بعد چې کوم دی موږ د اټک
خورد ریلوے سټیشن ته راورسېدو د اټک خورد ریلوے سټیشن کوم چې یو ډېر لوی تاریخي اهمیت هم لري د دې سټیشن ماسټر زموږ ټولو ملګرو ته ډېر په روڼ تندي باندې ښه راغلاست وې په خیر راغلی وې د دې نه پس چې کوم دی نو دغه د اټک سټیشن چې کوم دی د دې طرف ته زموږ روانګي ده او بیا دغلته لږه دمه کول دی او د دمې نه بعد چې کوم دی دلته چې څومره تاریخي ځایونه دي د هغې کتنه کول او هغه تاریخ په خپل زړه کې او په خپلو دماغو کې چې هغې کې خوندي کول دي نو د یوې وفې نه پس دا زموږ پروګرام دا اوسنی د پیښور نه واخله تر اټک خورد ریلوے سټیشن پورې دا سفر چې کوم دی د دې ننداره تاسو ته څنګه ولګېده مونږ د خپلې رایې نه ضرور خبر کوي او بیا د دې نه پس چې کومه دلته کې به مونږ ګرځو او کوم تاریخي ځایونه به ګورو هغه به هم په بل پروګرام کې مونږ تاسو ته وړاندې کوو تر بل پروګرام پورې خبریال ستاسو نه اجازت غواړي چېرته چې ښاد و آباد اوسئ د لوی الله په امان او ورځ په خیر